الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة کہف دے دا مکی سورت دے مگر دا آیات چو وصبر نفسکا. بعض علماء ذکر کئی چی دا اول نواخلا دا سعیدن جروزن پورے دا مدنی دے آیاتون دی نور مکی دی. دا سورت کہف مناسبت دا دے چی پا سورت بنی اسرائیل پا آخر کے الحمدللہ حمد دا اللہ ذکر شو. اللہ جل شانہو دا دے سورت فاول کم الحمدللہ ذکر کا. نو دوان سورت پا حمد دا اللہ مشتمل دی. سورت بنی اسرائیل آغا دا سبحان اللہ نشرور شویو چی تسبیح دا اللہ دا تسبیح سا مناسب حمد دے دا حمد نشرور شو. یہودو دا دریو شئینو سوال دا نبی علیہ السلام نا کڑے ہو دا روح متعلق دا اصحاب کہف دا قصے متعلق و دا ذوالقرنین پا آگے دا دو سورت روح پا مخینی سورت کی ذکر شو او اصحاب کہف و ذوالقرنین آغا پا دی صورت کے دا آغو بیان دے. او چونکہ آغا کے پا آغا صورت کے معراج واقعا وا اسمانونو تختلو نو روح ذکر دا آغی صورت سا مناسب ویسألونک عن الروح نذکر روح آلت ذکر شو. پس سورت بنی اسرائیل کے ذکر شو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا چی تاسو تا لگ علم درکلے شویو. پا دے سکینے کی وسو پا دغا باندی یو دلیل ذکر کئی او دا دغا وضاحت کئی چی علم دا دغو قلیل دے دا پا مقابل دا علم دا اللہ کی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی پا دے آیات کی آغا علم دا اللہ تعالی معلومات دا اللہ آغا تا اشارہ ہوش او دا آغا کسرت تناہی تا یو قسم اشارہ ہوش. پا مخینی صورت کے پا اذا جاء وعد الآخرت جئنا بکم لپیپا دا دغ وضاحت اللہ پا دی صورت کے راوس فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. دا اغا وعدے چی پا مخینی وعد الآخرت جئنا بکم لپی پر دغ وضاحت پا دی صورت کی اوشو. نبی علیہ الصلوۃ داور دی صورت داور دی صورت دالا چی ولم یجعل له عوجا لینذر بأسا شدیدا دالا دی صورت داولا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا دالا دی وعد صورت داولا یعنی اس بات دا توحید دے و رد دے پا طول اقسام دا شرک. خلاصہ دا صورت پا دی صورت کی ذکر دا اس بات دا توحید ذکر شوئے دی اس بات دا رسالت دی بشارت دے دا پارا دا مومنینو
انذار دی لپاره د منکرینو د نبی علیه السلام د پاره ځای په ځای تسلی ذکر شوی ده واقعه د اصحاب کهف دی دا ذکر شوی او واقعه تخویب کافرانو لپاره دی واقعه د موسی علیه السلام او د هغه د پتا ذکر شوی ده او واقعه د ذوالقرنین د دې صورت فضیلت هم راغلی نبی علیه السلام فرمایلی من حفظ 10 آیات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال چا چې 10 آیاتونه د اول سورة کهف نه یاد کړه نو د فتنې د دجال نه به محفوظ شي او چې یو سړی د دې نه 15 آیاتونه د اخر ولولي نو چې د شپې څه ټیم راپاسول غواړي الله بیا راپاسوي د دې صورت اخرني 15 آیات ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مرفوعاً روایت شوی دی چې رسول علیه السلام فرمایي چې چا سورت کهف په ورځ د جمعې ولوست نو د دې دپاره به نور ځي د ده نه به نور رواني د خپو نه واله د وریځو د اسمانه پورې او دغه نور به د ده لپاره د ورځې د قیامته پورې روښانوي او د بل جمعې پورې به ورته الله تعالی بخښنه وکړي د دې جمعې د بل جمعې پورې الحمدلله حمد دې ټول لله الله لرا الذي هغه الله تعالی انزل على عبده چې نازل کړل الله تعالی په بنده خپل باندې الکتاب کتاب کې مراد د کتاب د قرآن دی ولم يجعل له عوجا او نره ګرځولی الله تعالی دا کتاب عوجا کوږ الله دا کتاب کوږ نره پیدا کړی سیده قیما مستقیم دی سیده دی لینذر د دې لپاره چې ویرول شي لینذر د دې لپاره چې ویرل دا کتاب رسول بأسا شدیدا د جنګ لوینا من لدنه چې له طرفه د الله نه دی جنګ عظیم کم یو دی قیامت ته چې راغلی وي ویبشر المؤمنین او زیر ورکړي الله تعالی مؤمنان لا الذین هغه مؤمنان یعملون الصالحات چې عمل کوي هغه صالحه ان لهم چې بېشکه هغو لپاره اجرا حسنا اجر دی ښه ماکثین فیه اوسېدونکي دي په دې اجر کې ابدا همیشه وينذر الذين وير الله تعالى كسان قالوا جويل وغو اتخذ الله ولدان ولد الله تعالى ولدا اولاد چې دا خلق ویری چې الله تعالی کسان ویری چې الله نی ولد اولاد معلوم نشته دا غره بارا په دې باندې من علم علم ولا لابائهم او نفلرون دا غره کبورت لویا دا خبره دیو کلمتن د جهاد د کلمینا تخرجو من افعیم چوزی دا کلمات دخلو دیونا ای یقولون نو یغو الا کذبا مگر دروغ دا لویا خبره ده چرا دیو د خلی نوزی چې الله تعالی ولد نیول دا سوړه خبره خو ده فلعلک شاید تباخع نفسک هلاکون کې استون کې نفس پر لره علی آثارهم ورستر دیونا ان لم یؤمنوا کچرتا او ایمان نه راوړي بهذا الحدیث په دې حدیث په دې قرآن باندې آسفا نو ته استون کې نفس پر لره آسفا د جهاد دغم آسف د جهاد دغم انا بشک من جعلنا ګرځولي ما غسو علی الارض یجب ازمکه باندې دي زینت لها زینت خیسواله د ازمکه لپاره لنبلوهم د دې لپاره چې موږ امتحان واخلو د دیو ایوم چې کم یو دی نه آستنو ډېر ښه دی عمله د جهاد د عمل نه انا بېشکه موږ جعلنا ګرځولي هغه چې په ځمکه باندې دی موږ ګرځولی زینت ښایستوالی مراد هغه چې په ځمکه باندې علما دي دا بوټي دي
دا ټول زینت دی لپاره د ځمکې. وإنا بشک موږ لجاعلون خامخا ګرځونکي یو ما هغه څه لره علیها چې پر دې ځمکه باندې دی صعیدا خاوره جرزا چې بوټي پکې نه وي. داسې خاوره سویله خاوره لا جرزا چې بوټي پکې نشته. الله دا هر څه په دې ځمکه باندې وګرځوو خاوره دا هر څه به هواره شي بوټي به پکې نه وي. او حسبتا تا ګمان کړل ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا چې د اصحاب د کهف والرقيم او د تختې والا كانوا من آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه عجبا د دې آیاتونو ته لږ وخت کېږي. د دې آیاتونو واقعه به ذکر کو بیا به ښکته انشاءالله آزاد آیاتونه ووایو بیا پکې څه نشته. واقعه د دې آیاتونو دعوا چې د عیسی علیه السلام نه وروسته د رسول علیه السلام نه مخکې د افسوس خارو دا په مداینو د روم کې دی. بعضې وجه د ترتوس خارو په دې خار باندې یو بادشاه و هغه دقیانوس. دا دقیانوس بت پرست بادشاه د به د بتانو عبادت کا. د دې د بتانو میله لګېدل هغې له وتې دي یو څو هلکان دي هغه ته یو را پاسېدل دی کېناستل دی بل ته را پاسېدل دی. لہذا دا یو څو هلکان جمع شوي دي. دا هلکان چې څنګه را پاسېدلي دي او دا تقریبا 2 کس هلکان دي دیو د یو بل نه تپوسونه کړي چې تاسو څنګه را پاسېدلي یئ. بهر حال دیو ته وویل دیو چې د یو بل رای واخیسته نو دیو د بوتانو د عبادت نه منکر د دې نه یو جماعت جوړ شو. او دا خو د امیرانو بچیو. بادشاه د وخت چې د دې نه خبر شو نو لہذا دای راواخیسته دای راوسته. دیو له ټیم ورکو چې په دومره ټیم کې که تاسو بیرته د خپل دین ته راونه ګرځېدئ نو تاسو به قتل. دا خلک د دغه نه وروسته لاړه هلکان خو چې دیو بادشاه ته مدرد نو نیغه خبره وکړه چې رب زمونږ رب د اسمانونو د ځمکې دی هرګز موږ نه راتلو کوو ما سوا د الله نه اله د الله نه علاوه بل څوک نه راتلو. چې د بادشاه له خوا نه راپاڅېده دیو لاړه په غار کې پناه واخیسته. لہذا په غار کې دیو الله تعالی اوده کړ. نو چې کله دیو په دې غار کې اوده او دا تقریبا څه 309 د پاسه 300 کالو چې راپاڅېده د ښار هغه ماحول بدل شوی و. په دغه ښار باندې یندویس بادشاه بیا راغلی و. هغه بادشاه دا دعاګانې کولې چېرې د مړو راژوندېدو کې هغو ته شک و خلکو ته. لہذا دا چې راژوندي شو یو تن یې ښار ته ولېږه چې دقیانوس د وخت روپۍ وښودله خلکو ونیو. بادشاه ته یې پیش کړو. بادشاه چې ولده نو ده ورته قصه وکړه. لہذا بادشاه د دې سره راغی غار ته. دیو غار ته ورننواته یا غار ته هغو دا ته ورننوت دا پکې مړ شو او نور هم پکې بیا دنده چې کوم و هغه مړ شو. دا واقعه را چې دې ته واقعه د اصحاب کهف وایي. رقیم یو غیر معلوم دی. بعضې علما ذکر کوي دا هغه کلی و چې د دغه کل نه دی ووتي. بعضې وایي دا یو وادی نوم و دغلته د یو ګټې نوم و. بعضې علما وایي چې دا یو کتاب دی چې الله تعالی ورکړلی
بعض علما وایي چې دا د دغو دراهم ورسه وي رقیم. بعض وایي چې د دیو د سپینو مو. بعض علما ذکر کوي چې دا رقیم په روم کې د یو بخار نوم دی او په هغې کې یو غار دی، په هغې کې 21 کسان پکې پراته وو. بعض وایي چې رقیم یو وادي ده اردن ته نږدې. بعض وایي چې دا په شام کې دی. به هر حال دا ځای رقیم بعض علما ذکر کوي چې یوه اشتهاري تختې وه. د قیانو پاچا په دې یوه تختې ولیکه چې هلکه دا کسان اشتهاري مجرمان دي. هغه تختې چې کومه لیکلې وه هغې ته دغه وایي ده، هغې ته رقیم وایي. امام بخاري د رقیم ترجمه دا کوي چې مراد د رقیم نه هغه خلک دی چې په هغه غار کې هغو پناه اخیستې وه او هر یو نیک عمل را طلب کو او هغه غار نه کمر راغلی و، غار کمر ته درې شو دیو راووت. اوس تاسو ګورئ دا غار چېرته دی؟ بعضې وایي چې دا په شام کې دی، په اندلس کې دی، په جهت د غرناطه کې، او هلته یوه کلی دی کوشه ورته وایي هغې ته نږدې ده. ام حسبته تا ګمان کړلی تا چې ته ګمان کوې چې بېشکه اصحاب کعبه او رقیم وو د آیاتونو زموږ نه عجیبه هغو د هغو قصه عجیبه ده، خارق العاده ده. دا رنګینه ده. بلکې له دې نه دا مخکې واقعات چې تیر شو دا ډېر خارق العادت چې ځمکه باندې الله بوټي پیدا کړي، د ځمکې ښیوسته پیدا کړلی. دا د الله قدرتونه هغه ډېر عجیبه دي. اوس په هغه وخت کې اول فتیتو چې زمن شوي وو پناه اخیستې وه یو هلکانو 2 کسان الی الکهف غار ته نو ویلي هغو ربنا ای رب زمونږه آتنا ته راکړې موږ ته د طرفه خپل نه رحمت راکړي وهیئ لنا او ته آسان کړي موږ زموږ لپاره من امرنا دا امر زموږ نه رشدا اصابت حق ته رسېدل دا راته آسان. رشد په فتحې سره خاص دی د رشد نه، ځکه چې رشد په امور دنیوي کې او که په اخروي کې و، رشد په امور اخروي کې استعمالوي. پس ضربنا نوهلو موږ علی آذانهم په غوږونو د هغو باندې فی الکهف په غار کې سنینا 100 کاله موږ والو په غوږ درې ونشي والو خوب هم پې والو په غار کې سنینا کلونه عدده د شمار یو کلونه. الله بیا راپاسول 300 کاله نه راپاسول 300 کاله الله دې راپاسول. ثم بعثناهم الله وایي موږ راپاسولي هغو لره لنعلم د دې لپاره چې موږ معلومه کړو ای الحزبین چې کوم یو د 2 جماعتونو نه احصا ډېر شمار احصا ډېر محفوظ کوونکی دی هغه چې هغو درنګ تېر کړی و امد ادمو دی چې دیو ډېر ښه معلومه یې که موږ نو چې د هغو نه کله تپوس وشو نو هغو ویل چې موږ یوه ورځ لبسنا یومن او بعض ویلو او بعض یومین او بعض چې ربکم اعلم بما لبستم. نو دیو خیال دا چې دا کوم ورځ کې چې موږ مړي دا حق ورځ ده او په مازدیګر کې راپاڅېد. بیا چې وکتل چل لږ د وخت دی نیمه ټول ورځ هم نه راپوره شوي. نحنو نقص علیک په دا اخیستره موږ واقع بیانوو په تا باندې نبأهما واقع را دی بالحق په هغه سره انهم بېشکه هغو فتیتون ځوانان هلکان آمنو بربهم ایمان راوړی هغو بربهم په رب خپل باندې وزدناهما موږ زیاتې کړی هغو لره هدی هدایت هلکان چې ایمان یې په رب راوړی او موږ له هدایت زیاتې وربطنا موږ تړلی و علی قلوبهم بړو چې شب تړلی صبر موږ قوي کړی و صبر. اوس په هغه وخت کې قامو چې ودرېدلي وو هغو چې پاسېدلي وو هغو چې کله پاسېده نو موږ د هغو زړونه ډېر مضبوط مراد پاسېدو څه مطلب دی چې دیو قصد وکړو چې موږ به الله تعالی ته متوجه کړو او خلک به پرېږدو د بوتانو عبادت پرېږدو چې دی په دې باندې کله دیو پاسېدو په دې قصد وکړو نو الله وایي چې موږ زړونه مضبوط کړو او ویلو هغو ربنا رب زموږ رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی لن ندعو هرګز موږ نه راطلب کوو ما سوا د الله نه اله لقد قلنا خامخا به دغه څه ویلي به موږ په دغه وخت کې شتت یو قول مخالف
اس په هغه وخت کې قام و چې هغه ودرېده لهذا چې هغه ودرېده چا ته ودرېده بادشاه ته ودرېده نو نیغې دا خبره وکړه چې بادشاه ته کله ولاړو نیغې دا خبره وکړه او دا ویل هؤلاء دا خلک قومونه په خپل منځ کې وایي قوم زموږ نه دی نیولي دي هغو ما سوا د الله نه الهة خدایان د الله نه علاوه خدایان نیولي لولا یاتون ولا هغو راتله نه کوي علیهم په دې باندې په دې خدایانو باندې بسلطان بین دلیل واضح په دې بتانو باندې ولا هغو راتله نه کوي فمن اظلم څوک دی ډېر ظالم بلکې نشته ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې تړلی دی هغه په الله باندې دروغ د هغه نه بل غټ ظالم چېرته دی په خپل باندې کې دا خبرې کوي په دې کې یو قایل دی تملیخان اوس هغه وایي وإذ اعتزلتموهم کله چې تاسو کناره کش شوئ د دې خلکو نه او د هغه بوتانو نه چې هغوی عبادت کوي الا الله مګر د الله نه کناره کش نه نو څه وکوي دوی په خپل منځ کې وي فاو الی الکعبې پناه واخلئ تاسو الی الکعبې کعب ته ینشر غار کا ینشر لکم خور بکی ستاسو را الله ستاسو را پارا رب ستاسو در رحمت ولنا ویهیئ لکم او آسان بکی ستاسو را پارا د امر ستاسو نه مرفقه اسانتیا مرفقه هغه چې تاسو په دې باندې تاسو مرفقه هغه چې ستاسو موافق وي ستاسو چې موافق وي هغه به درته الله تعالی آسان دا مطلب لہذا دیو چې په غار کې د دین د حفاظت دپاره دیو غار کې پناه واخیست او دیو چې تللی دیو سه یو سپی هم ورسه رابه شي هغه ورسره لاړ غار ته د دین د حفاظت دپاره د غار کې او رسول علیه السلام په غار کې 3 شپې کړي اوس په غار کې الله دیو له کرامت ورکړه کرامت ذکر کوي وتر الشمس تنور اذا كلت ولا جنان راخيزي تزاوروا اولي عن كهبهم د غار د دیونه ذات اليمين خي طرف ته نور چراخيږي نو دا نور د غار راخيږي نه د غار نه خي طرف ته واذا غربت او چې کله پریوزي تقرزهم نو مایل کیږي دا غونه ذات الشمال ګس طرف ته انوار دننه نه ورنوځي د پریوتلو په ټایم کې ته خی طرف ته راختلو په خی طرف ته مایل کیږي د دې غار نه او په پریوتلو په ټایم کې ته ګس طرف ته مایل کیږي دا د دې کرامت لري دا کرامت دی چې الله ورکړلی وهم او په فجوت منه په یو وسیع ځای کې دی د غار نه ذالک دغه من آیات الله د آیاتونو د علامو د الله دي من هغه څوک یهدي الله چې هدایت وکړي هغه ته الله نو په هو دغه المهتد لار موندونکی دی ومن یضلل او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي نو هرګز ته نه مومي د هغه لپاره ولیا دوست مرشده هدایت کوونکی بعض علما ذکر کوي چې د دې غار دروازه دا په دې اسمان کې ستوري دي هغه ته نبات نعش وایي بنات نعش نه بنات نعش د دې غار دا دروازه د هغه ستورو په مقابله کې ده یو نور چې کوم مدار باندې روان دی مردار د راس د سرطان دی نور په دغه جانب باندې روان دی دا دروازه چې کوم ده اوس تاسو ګورئ د دې غار دروازه مغرب طرف ته لږه مایل ده اوس چې د نور یو غار یا یو ځای چې هغه دروازه بنات النعش ستورو ته مخامخي نور په مدار د رأس د سرطان باندې رواني او غار ته وګورئ دا غار دا باب مغرب ته لږ کوږي نو چې نور کله راخیږي نو هغه د دې نه لږ مایله کېږي اخوا او چې کله پرېوځي نو دی بل طرف ته مایله کېږي ښی طرف ته مایله کېږي چې راخیږي نو ښی طرف ته مایله کېږي او چې پرېوځي
نو بیا د دې نه اخوا شمال طرف ته میله کي نو دا بیا کرامت نشو وتحسبهم ته ګمان کوې په هغو باندې ایقاظا چې دا یخ دي وهم هغو رقود ودري ته پې ورته ګورې د هغو سترګې غړی ته به یخ دي هغه ودري ونقلبهم الله وي موږ اړو هغو لره ذات الیمین ښی طرف باندې و ذات الشمال او په ګس طرف باندې په ښی طرف او په ګس طرف باندې موږ اړو الله وي ښی طرف او ګس طرف ته اړو وکلبهم او سپی د هغو باسطون خورونکی دی ذرایح لیچې خپلې مټې خپلې بالوسید په درشل باندې لو اطلعت علیهم که چېرته ته خبر شي په هغو باندې لو ولیت نو خامخا ته به وګرځې د هغو نه فرارا په تېښته باندې ولمولیت او خامخا ته به ډک شې د هغو نه رعبا په رعب کې الله دې له ښی طرف او ګس طرف ته ودراړئ دا له دې لپاره چې د دوی د بدنونو حفاظت وشي په دې باندې د الله عادت جاری دی چې الله دې له ښی طرف او ګس طرف ته اړي د دې لپاره د دوی د بدنونو حفاظت وشي چې په دې باندې عادت جاری دی نو ځکه یې ښی طرف ته مطلب خاورې ونه خوري او سپی د باسطون غوړونکی دی ذرایح مټو خپل لره بالوسید په غار د بالوسید په درشل د غار صاحب په دې سپي کې اوس ډېره خلکو علماو خبره کړې چې دا څنګه سپی دی مفسرین څوک وایي چې دا قلتي سپی دی دا هغه نه لږ غټ دی کردي دی دا هغه نه وړوکی یعنی دا وړوکی سپی بن شیوال او غټ سپی دا هغه نه وړوکی دی د بن شیوال نه لږ غټ دی داسې سپی بعضې وایي چې د دې سپي رنګ څنګه څوک وایي سورو څوک وایي زیړو بعضې علما د دې سپي په نوم کې خبره کړله څوک وایي قطمیر دی او څوک وایي ریان دی څوک وایي نوم یې څه و دې آیات ته وګورئ سپی یو قبیح شی شریعت کې حکم دا دی چې دا کو سړک سپي م لیده دا قتل کوئ سپی به قتل کوي الا کلب ماشیت چې څاروي کم ساتي هغو سپي نه یا د کلب ښکار نه علاوه دا نور سپي چې څه پیدا به کړي هغه به قتل کوي الله جل شانو په دې ځایونو کې د اصحاب کهف دا سپي ذکر وکړ دا ولې دا ځکه چې دا سپی د نیکانو صالحینو سره ملګری و چې هغه اصحاب کهف دي نو چې د نیکانو صالحینو په مجلس کې کېناستې نو د هغو سره به راپاسې او د هغو سره به تعلق د هغو سره به جنت ته ځي سپی حتی چې بعضې علما وایي دا یو واحد سپی دی چې دا به جنت ته ځي بعضې علما ذکر کوي والله اعلم لو اطلعت علیهم که چېرته ته خبردار شي په دې باندې نو لولیت خامخا ته به وګرځې د دوی نه فرارا په دا کې چې ته به دوی ته ورشې نو ته به په دوی نه وتښتې معاویه رضی الله تعالی عنہ غزوه مزیق ته طرف د روم ته نو په دې سپي باندې تیر شو نو هغه اراده وکړه چې په دې سپي کې به دې غار تیر شو نو هغه اراده وکړه چې دې غار ته ورننوځم نو دا هغه اراده وه چې دې غار ته ورشه دا اراده وکړه یو صحابي ورته دا و چې ته دې غار ته نشې ورننوتی الله نبي ته وایي لو اطلعت علیهم که چېرته نو ته به ډک شي د دوی نه فرارا په تېښته لولې ته به راوګرځې نو په تېښته کې او ته به ډک شي د دوی نه په رعب کې دا بل ته دوی ته نشې ورننوتی وکذلکم دارنګې بعثناهم الله موږ راپاڅولي هغو لره لکه څنګه چې اوده کړي داسې به راپاڅول لیتساءلوا بینهم د دې لپاره چې تپوسونه وکړي هغو د یو بل نه چې څومره موده تېره راپاڅول قال قائل منهم ویلو یو ویونکی د دوی نه کم لبستم څومره تاسو درنګ در کړلی قالو ویلو هغو لبسنا موږ درنګ در کړلی یوه ورځ او بعضې یوه ورځ چې موږ یوه ورځ پرېوتې یا سره کې سره ورځ
قالو ویلو هغو ربکم رب ستاسو اعلم ډېر عالم دی په هغه باندې لبستم چې تاسو درنګ در کړی وو. فبعثوا ولګئ احدکم یو ستاسو نه بورقکم هذه په روپۍ په ورق ستاسو چې دارې الی المدینة ښار ته فلینظر او ودې ګوري هغه ایها چې کم یو دی نه اسکا ډېر پاک دی د جهاد د طعام نه فلیاتکم نو راتله دې وکړي هغه تاسو ته برزق منه په رزق باندې د هغه نه د هغه نه رزق واخلي ولیتلطف او نرمي دې وکړي هغه ولا یشعرن بکم احدا او خبر دې نه شي به تاسو او خبر دې نه کړي هغه په تاسو باندې احدا یو تن د دې خو دا خیال دی چې هغه زمانه ده هغه ټیم دی هغه بادشاه دی او ورځ ده موږ هغه ورځ ده یا یوه ورځ هغه ورځ ده یا بعضې ورځ ده اواز موږ راپاڅېدو چې ورشو سودا راوړو نو دا نصیحتونه کوي چې یاره دغه ښار ته خو چې لاړ شئ خو وګورئ چې کوم یو پاک طعام دی هغه ته راوړئ او په نرمۍ باندې لاړ شئ چې څوک قبله نه خبردار نه شي د دې خو دا خیال دی. او ما ورته ویلو چې دغه ښار کم یو افسوس نن سبا هغه ته ترسوس وایي او د بادشاه نوم یې درته ویلی چې په دغه وخت کې کوم بادشاه و هغه یندوسیس او چې کله دې غار ته نو په هغه وخت کې د بادشاه نوم دقیانوس انهم بېشکه دا خلک یظهروا علیکم که چېرته هغو غالبه شي په تاسو باندې یرجموکم نو هغو به رجم کړي تاسو سره او یعیدکم یا به هغو راوګرځوي تاسو سره فی ملتهم په ملت د هغو کې ولن تبلغوا او هرگز تاسو بری بیا نه مومئ عزت په دغه وخت کې ابدا بیا بری بیا نه مومئ. وکذالکم دارنګې الله وایي چې څنګه موږ اوده کړي وو راپاڅولي وو دارنګې اعصرنا علیهم موږ خبردار کړي وو په هغو باندې خلک هم پرې خبردار چې دوی راپاڅېدو راغی خلکو به بازار کې دقیانوسي روپۍ ښکاره کړه نو خلکو ونیو چې دا روپۍ چېرته وه هغه د 309 کالو مخکې روپۍ وه لیعلمو د دې دپاره چې هغو معلومه کړي چې بېشکه وعده د الله حقه ده او قیامت لا ریب فیها شک نشته په دې کې چې دا معلومه کړي چې بېشکه وعده د الله تعالی حقه ده او شک نشته په دې ځکه چې ما ورته ویلې دغه بادشاه په وخت یندوسیس بادشاه په وخت کې خلق په قیامت کې چې مړه را ژوندي کېږي که نه را په دې کې اختلاف نو الله دا را ژوندی کړو ښار ته راولې خلکو ول او اشتهاري تختې چې وکتې او واقعه خو د دې ټوله مشهوره وه اس په هغه وخت کې یتنازعون بینهم چې اختلاف کوه هغو په مابین خپل کې امرهم په کار خپل کې هغو په خپل کار په مابین کې تنازع کوله هغو اختلاف فقالو نو ویلو هغو ابنو علیهم بنیانا جوړ کړئ تاسو په هغو باندې بنیانا آبادي اختلاف یې کوه چا په دې جومات جوړو چا ګرجه پې جوړو داسې اختلاف یې کوه نو چې بلې موږ خو آبادي جوړو خو چا عیسایان ویل موږ په خپل آبادي جوړو مسلمانان ویل موږ په خپله جوړو ربهم رب د هغو اعلم بهم عالم دی په دې باندې قال الذين ویلو خلکو غلبوا على امرهم چې غالب و هغه په کار خپل باندې هغه خلک چې په خپل کار باندې غالب و هغه ویلو هغه مؤمنان چې په خپل کار هغو څه قبضه و کنټرول لنتخذن علیهم مسجدا خامخا موږ نیسو جوړو په هغو باندې مسجد علما د دې نه استدلال کړل چې بنا د جومات د قبورو د صالحینو خواته او په دغه جومات کې مونځ کول دا جایز دي دا مطلب د دې نه استدلال سیقولون ویلها دې خلکو زره چې دا خلک وایي ثلاثة درې دي رابعهم څلورم د هغو سپی د هغو دی ویقولون وایي هغو پنځه دي شپږم د هغو سپی د هغو دی رجمن وشتلي بالغیب په غیبه سره په غیبه سره وشتلي ويقولون وهغو سبعة ودي وثامن ما وتم دغه کلبهم سپی د هغو دی ودي اتم سپی دا قول الله تعالی نه دی رد کړی لہذا کیدای شي دا اووه کسان و او اتم سپی د دې نومونه مکسلمینه دی یو مکسلمینه بلی تم لیخه
دریم مرتوس سلورم سبونس پنځم دردنوس دسی او شپږم کپاشت توس دا د دې نمونه دي. او یو پکې بلم داسې و دا د دې نمونه دي. قلت ورته ووایه ربي رب زما اعلم ډېر علم دی بعدتهم په شمار د دیو سره او نه پېژني دیو لره الا قلیل مګر لږ خلک یې پېژني. عبدالله ابن عباس وایي دا قلیل نه به انشاءالله زه یم چې دا اووه کسان دي او اته مې سپېرې. فلا تمارې فیهم نو ته جګړه مه کوه په دیو کې ته جګړه نه کوې په دیو کې ای مخاطبه الا مراء ظاهره مګر جګړه ظاهري. ولا تستبتئ ای نبي ته تپوس مه کوه ای مخاطبه په دیو کې د دیو متعلق د دیو نه احدا د یو تن تپوس مه کوه ته په دیو کې د دیو نه احدا د یو تن د دیو متعلق تپوس مه کوه. زه بس انشاءالله نور مازدیګر الحمدلله وایو وسم کابو صدق الله.